زمونږ په دې خلکو کې د قام پرستي نن سبا ډېره زیاته سیوا شوې ده. قام پرستي چې کوم دا یو داسې موضوع مرض دی چې دا په کوم قوم او کومه قبیله کې هم راشي نو هغه قبیله چې کوم دی تباه او برباد کېږي. د اسلام نه مخکې چې کوم دی ګوره ډېر زیات جهالت و د هغې خو به ټولو تاسو قصې اورېدلې. داسې قبایل وو چې هغې به په صدو د یو بل سره جنګونه کول، د یو بل وینې به یې تویولې او د یو بل په کپرو کې به یې شراب څښل. جهالت دومره سیوا و. ولې؟ هغوی چې کوم دی قام پرست وو. قام پرست مشرکین مکه چې کوم دی دا دونه غټې دښمنۍ چې کړې وې دا د قام پرستۍ د وجې په دې خپل ځان باندې د فخر کولو د وجې. ګوره قام پرست ته یو حده پورې چې کوم دی ښایي یو کس ته هغه وایي چې زه قام پرست یم، زه خپل قوم چې کوم دی خدمت کوم، نو دا چې کوم دی صحیح لاره ده. خو که داسې کېږي چې کوم دی د خپل قام چې کوم دی په غلطه لار بوځي او بیا چې کوم دی توړ پوړ پیدا کوي او چې کوم دی خلک د یو بل نه بېلوي، نو دا قام پرستي چې کوم ده دا قومونه تباه کوي، دا ملکونه چې کوم دی تباه کوي. د اسلام نه مخکې چې کوم دی بعضې قبایل داسې چې هغوی به چې کوم دی په صدو د یو بل سره جګړې کولې. ولې؟ هغوی به فخرونه کول. ګوره د زموږ په لغتو کتابونو کې راځي د شاعران چې کوم دی دا تذکرې کوي، مخکې به چې کوم دی خلکو د اډیرو ته به لاړل او هغه بل مړي به یې شمارل، د یو بل په مړو به یې تذکرې کولې چې ستاسو مړي ډېر دي او که زمونږ مړي ډېر دي. نو چا مړي چې به ډېر وو نو هغه چې کوم دی بهادر شمارل کېدل او هغوی به خلکو چې کوم دی هغه ته ښه نظر کو، ځکه چې هغوی به چې کوم دی جنګونه ډېر کړي وو، هغوی به جنګ جګړې ډېرې کړې وي، نو هغه به بهادر وو. او د چا هغه مړي چې به کم وو نو هغوی په فخر هم نه شو کولی او ځان به چې کوم دی لږ داسې ذلیله ګڼو. نو دغه خلک چې کوم دي هغوی به قام پرستي کوله، یعنې خپل قامونو باندې به فخر کوو او لګیا به چې کوم دی د هغې د وجې په هغې کې ډېر توړ پوړ. بیا چې کوم دی نبي علیه السلام راغلی نو هغه قام پرستي یې وله ختمه کړله، ټول خلک یې یو ځای کړل. بیا هغه خلک چې د یو بل په کپرو کې به یې شراب څښل، نو هغه خلک چې کوم دی داسې وګرځېدل چې په سخته تنده کې چې داسې تنده پرې وه چې هغې کې به د هغوی ته د ګرځېدو امکان نه و، خو بل کس لږ چې کوم دی اوبه ورکولې، د یو بل سره همدرد وګرځېدل، ځکه قام پرستي یې ختمه کړه. زمونږ په دې خلکو کې هم نن سبا قام پرستي سیوا شوې. د قام پرستۍ غوره په اسلام کې د سره چې کوم دی ثبوت نشته. البته اسلام کې چې کوم دی د دې په رد باندې خبرې شته چې قام پرستي ښه څیز دی نه. نو کوم زموږ پښتانه چې کوم دی هغه وایي چې زه قام پرست یم او قام پرستي په اسلام کې ده، په اسلام کې دې لپاره څه دخل نشته دی. دا چې کوم دی دا خلک چې کوم دی خپل روایات او خپل ځانونه چې کوم دی لګیا دي او داسې یو فلسفې تیاره کړې ده. نو امن راولئ، یو بل سره اتفاق کوئ، یو بل سره ښېګړې کوئ، جنګ جګړې مه کوئ او دا خپل غیرت چې کوم دی دا لږ دبا وکئ. دا خپل قام پرستي چې کوم ده دا خپل قامونه او خپل نسبونه په دې باندې فخر مه کوئ. ګوره یو کس چې د هغه نیکه چې کوم دی ظلمونه کړي او نیکه قتلونه کړي یا پلار قتلونه کړي او دی پرې فخر کوي، نو الله جل شانه به د قیامت په ورځ چې کوم عذاب نیکه ته ورکوي هغه به ده ته میلاوېږي، ځکه چې دغه فخر د وجې چې کوم دی ته به دا عذاب میلاوېږي. نو دا قام پرستي داسې ښه څیز دی نه، بدامني ترې راځي او دا تفرقې ترې سازېږي او خلک قومونه چې کوم دی هغه خپل منځ کې تقسیمېږي، جنګ جګړې راځي، حکومتونه په دې کې تباه کېږي، ملکونه پکې تباه کېږي، ډېر خلک به چې کوم دی سر خوري، مرګونه پکې کېږي، وینې پکې توی کېږي. نو امن امان راولئ، دا قام پرستي او دې څیزونو نه قلار شئ، کوشش کوئ چې ښه کوئ او د بدو نه ځان ساتئ.